اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو نن مونږه ورمړپایانو ته راغلیو او د کم میسج خورولو دپاره چې راغلیو هغې کې د مونږه مقصد دغه دی چې یوازې ورمړبالا نه یوازې ورمړمیانا نه ورمړپایان هم نه دغه مسایل چې کوم دی دغه مسلې چې کوم دي دغه په هر ځای کې موجود دي. کمې دشمنۍ چې پیښیږي کمې یو بل سره چې د نفرت او د بغض او د کینې خبرې تر کومه حده پورې دي. وی دلته په خپلو کې اکثر د پښتنو جنگ وي یا په پټي په ډیران جنگ یا په اوبو جنگ وي او په نه خبره لوبه ګرمه شي او بیا نه سړیږي بلها سرونه پکې پریوزي په مودو جنگ وي او مونږ له حجرې له جنګ وتښتو جومات ته لاړ شو چې هلته وګورو نو هم په عقیدو جنګ وي او زه د رشتو د روایاتو هېڅ پروا نه لرم. زه به په هغه ځای کې مرم چې که په پښتو جنګ وي او که د باغي پښتون په ورچا د اسمان پرېښودو څو ورځې پس به هلته هم د پرښتو جنګ وي. نو په دې ذلیل سرکشه لفظ غلبه غواړم رب زما او د ضمیر به مې تر څو جنګ وي. نن مینوالو مونږه په کوز ورمړو کې د نثار ملک په حجره کې بخجمال صاحب سره ناست یو. د بخجمال صاحب نه به په دغه حق باندې مونږه تپوسونه کوو چې دشمنی چې کومه ده دا یو داسې ناسور دی په دې کې ځوانان هم لاړ شي عزت هم لاړ شي پیسې هم لاړې شي جایداد هم لاړ شي حالان کې سیوای دغه ځوانانو د کپرو نه چې کوم دی قیمتي څیز په دې کې نه جایداد دی نه مال حال دی نه دولت دی هیڅ څیز هم نه دی خو دغه ناسور چې کوم دی مونږ دغه ختمول غواړو چې په هر ترتیب باندې وي مونږ به په دغه کې خپل کردار ادا کوو خپله منډه ترړه به کوو او انشاءالله دغه پښتون قوم چې کوم دی دی له به دغه درس ورکوو یعنی مونږ چې په کوم مذهب کې یو د هغه مذهب خاوند چې کوم دی مونږ له دا درس راکوي چې تاسو د اتفاق اتحاد او د ورورولۍ رسۍ چې کومه ده هغه مضبوطه ونیسئ. خو حالان کې مونږه د بده مرغه د دغه سیز نه چې کوم دی انتهایی محرومه یو د اخلاقو نه هم محرومه یو یعنی زمونږ پښتنو کې چې کوم دی اخلاق هم انتهایی کمی دی او د دغه سیز نه هم محرومه یو. نو ملک بخجمال صاحب سره مونږ په دغه حق باندې هم خبرې کوو چې آیا د کوز ورمړو نه مونږ دا پره نیسو او بیا به داسې په منځ ورمړو ورځو بیا به سر ورمړو باندې ورځو ګورو چې د دوی په مایند کې څه دي د دغې دشمنو تربګینو د بغض د کینو حل چې کوم دی دا به د کوم ځای نه او په څه ترتیب باندې راوځي. نو ملک بخجمال صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بخیر دلشاد صاحب. بخجمال صاحب مونږه راغلیو خبرې د ما خو تاسو واورېدلې خو په دغه حق باندې د ما دغه خبرو مطابق د تاسو په دې مایند کې څه جواب ګرځي چې آیا د دشمنۍ تربګینۍ چې کومې دي د دې حل به د کوم ځای نه راوباسو او په څه خبرې باندې به راوباسو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه ټولو نه اول د ورمړ نیوز تاسو دلشاد بھائی ډیر مشکور یم چې تاسو د خپل قوم د پاره داسې او د غره نیولې ده چې ان شاء الله په دې کې به تاسو له الله پاک کامیابی درکوي او دا به داسې کنټرول یعنی مطلب تاسو یې کنه چې د داسې کنټرول د ما په ذهن کې ده زیام د مونږ چې کم د وفاقي او صوبایي امیدواران دي لکه اشتیاق ورمړ صاحب شو یا ارباب امیر صاحب شو چې کم از کم دی مونږ لا په دې تاڼې کې آی جی ته یا ډي آی جی ته یا ایس پی ته وایي د تاڼې کې مونږ له یو ډي آر سی مقرر کی او دلته کې چې دا کم د غریبو خلکو یعنی دا معمولی مسلې وي چې دا دلته تاڼې کې حل کیږي دا خو یعنی مطلب چې بنیاد ده چې د دې ځای نه دا کنټرول کیږي. باقی دویمه خبره دا ده چې لکه دلته په ورمړپایان کې لکه که تاسو ته پته وي په بلدیاتي الیکشن کې 250 خلکو داخلي کړي وي 250 خلک راوتي او سار به سرمه لګولي و رانجه مانجه او کېړی به پالش کړي وي خفه نه شي دا خبرې داسې دي خو لکه کم خلک یعنی پیل شوي دي که پاس دي هغه پاس خو څه غیب دي یا پیل شوي غیب دي په دې ټولو ورمړو کې ټوټل یعنی 10 کسان ګلاب استاد سره د الله پاک ډیر ښه وکړي هغه د کیسو کې ډیر پیش تا
ورسره سید عمر ماما دا، فرهاد لالا دا، والد صاحب مې دا ملک نثار صاحب، فیضا محمد ماما دا، ورسره شیخ عدالت اجي صاحب دا، ګل خان دا، دا نوشاد دروغ دولزی کله دغه کوي کنه فیصلې کوي. داسې لکه مطلب چې د ټولو نمایندګانو کو داسې یعنی کم یو نیم سل کسان چې میدان ته راوتي وو نو کو د ټولو یو تناظم حل کړی وی نو نن به په ورمړو کې تقریبا ډیره کمې راغلی وه. باقي یعنی مطلب دا ده چې دا خلک اوس کم الیکشن ته بیا راوځي نو صرف الیکشن ټایم له راوتل نه دي پکار، د قوم باندې لکه ترس پکار ده، لکه خداوندي ورسره پکار ده چې یاره مطلب چې دی دا کمو خلکو خواهش ته چې دی د روغو سالو کې وګرځي، د خلکو مطلب دا ده چې خدمت وکړي، دا ډیره ګټه ښېګړه ده. باقي مونږ چې کم خپل نمایندګان دي د دونه د ډي آر سی تمه لرو چې ډي آر سی مقرره کړي په تاڼې کې، دلته کې به د ډیرو غریبو له به لاس ورکوي او ډیر هیلپ انشاءالله د خلکو سره کیږي. ملک بخت جمال صاحب ذمواري چې کومه ده دغه د وخت چې اوسني کوم واکداران دي او مخکینی کوم تیر شوي دي په هغې باندې ورواچوله، خبره د ستاینې وړ هم ده او قابل احترام هم ده. خو بخت جمال صاحب تاسو خو هم په دې جرګو مرکو کې ګرځئ که نه، د والد صاحب ځای چې کوم دی دا تاسو نیولی دی مونږ وینو ګورو، نو آیا که چېرې د منبر خاوند هم په دې کې ملګری شي دی سره او داسې دا کم لس کسان مشران چې دي که دی سره لس کسان مشران نور هم ملګري شي او داسې بیا تاسو خپل کوشش جاري وساتئ نو کنې دې سیز باندې به کنټرول راشي، دا وبا به چې کم دی نو ختم شي. دلشاد بھائی لکه مونږ دا غواړو چې لکه کم مطلب دا ده د کلی کې مشران دي، لکه مطلب که یو سړی د کلی روغه نشي کوي کم مثال محلي دي که نه نو یعنی هر سړی که خپل محلي مسلې کنټرول کی غټې مسلې د دې مشرانو ته پرېږدي، دا کم نمونه چې ما منشن کړ یعنی دا کوي، یعنی که دا وړې مسلې لکه دغه خلک کنټرول کی د هرې محلې نه، لکه داسې خلک شته چې خلک مني بل دی خپل قوم ته، لکه زه دا یو خواست کوم اپیل کوم چې دا کم مشران لکه مطلب په جرګو کې لاړ شي، زه خپل هم ځم نو خدای شته لکه مطلب مدیان ډیر سخت رویه شړي، دې خلکو ته دا خواست کوو چې لکه دا هغه جرګې خو نه دي چې لکه اول د نه دوه لکه جیب کې واچوي او بیا درله فیصله کوي، دا خو د الله د رضا فیصلې دي. نو تاسو ټول قوم ته زه دا اپیل کوم چې تاسو د مشرانو څخه لږه ګزاره کوئ او انشاءالله دا خدمت په مونږ ته د نیکه نه پلار ته پاتې ده، پلار نه به مونږ ته پاتې، دا به انشاءالله دا جدوجهد به جاري ساتي. الله دې وکړي، الله دې مونږه دغه قدم چې کوم اوچت کړی دی الله دې دغه د خپلې رضا وګرځوي. مونږ سره سیټ کې یو بل د دې حجرې مشر ناست دی، د هغه نه یو وړوکی غونته تپوس کوو چې هغه مونږ له د دې خبرې څه جواب راکوي. کاکا السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه دی کاکا؟ هاشم. هاشم خان حاجي صاحب بیان خو تاسو د مونږ خبرې واورېدې، دشمنی، تربګینی، بغض او کینه دکه شیز خدي او کنه دا د اتفاق او د اتحاد او د رورولۍ او د سکون ژوند خدي په دې باندې تاسو مونږ ته څه وایي؟ د سکون ژوند خو چې کوم دی که نه زمونږ د خلکو دپاره مطلب دا ده چې ډېر زیات ضروري خبره ده چې دا دوه کسه چې کوم دي هغې کې خلک لګي شي او فیصلې کوي، مشران شته دا چې کوم نمونه تاسو واخیستو او هغه خلک چې کوم دي نو د یو خلک هم واوري د بل هم واوري بیا پکې فیصله کوي. او په کار خدا دی چې دی په کلا او زړه سره دی هغه فیصلې ومني او په هغې باندې عمل وکړي. او که چېرې دغسې وي لکه هر سړی خپل ځان وړ ګڼي او بل پړ ګڼي نو دا خبرې به بیا ډېرې ګرانې شي او شوې راته او د موږ حالات هم دغسې شو. بل چې کم دی کې دا کمې فیصلې وشي نو په دې باندې عمل پکار دی. او بل هغه خلک چې کم په دې کې په جنګول کوي نو مهرباني دی وکړي دغه خلک د لغونتې د دې څیزونو نه واوړي او دغه خلک د خپل ژوند ته پرېږدي. مننه کاکا د خبرو نه. داسې ماته یو خبر را یاده شوه کتابي چې چا چې هم پردي کورونه وران کړي دي
نو هغوی د دا یاد وساتي چې د هغوی کورونه آباد نه دي پاتې شوي. او دویمه خبره چې کومه ده چا چې هم ظلم کړی دی د هغوی د ظلم کاسه چې کومه ده نو دا یو ځل نسکوره شوې ده. که چېرې د مونږه او د مونږه د دغه مشرانو په سوال باندې کېږي نو د مونږه د طرف نه به تاسو ته دغه سوال وي چې خاص کر په د خپلو وړو بچو باندې هم رحم وکئ او په دغه خپلو تورسرو باندې هم رحم وکئ چې د تاسو دپاره د یو فرد دپاره چې کوم دی نو هغه خپله کورنۍ پرېږدي، خپل خاندان پرېږدي، خپل رونه خویندې پرېږدي، خپل مور پلار پرېږدي او هغه هم چې کوم دی سبا د دې بدو چارو د لاسه هغه سرتورېږي. نو زه وایم چې په دغه خپلو تورسرو باندې هم رحم وکئ او په دغه خپلو بچو باندې هم رحم وکئ. مونږ سره اوسئ، مخکې ځو یو څو تپوسونه نور هم کوو. مینوالو ملک بخجمال صاحب ته مونږ یو ریکویسټ کوو چې د خپل ځان د طرف نه او د خپل سوچ مطابق دغه پښتون قوم ته او دغه ورمړو خلکو ته چې کوم دی یو میسیج ورکړي. بخجمال صاحب. دلشاد بھائی زه خو به دا ووایم لکه دا څومره قوم چې دا ورمړ پایان ده که میانا ده که بالا ده، زه د ټولو ته خپل طرف نه دا میسیج کوم، دا اپیل کوم ورته چې لکه خاص کر د خپل ځان لکه د ما خدای دې نه کړي چا سره لانجه شي نو د ما د ماما زوی تره زوی ترور زوی دی د ما له ټوپکې نه راخلي، ما له د مسله کنټرول کړي، ما له د مسله حل کړي. باقي لکه مطلب چې په دې کې به بغض کینی دا په څه باندې چې لانجې دي دا د هیڅ هم نه دي، دا نه د ما دي نه د تا دي نه د دی دي او دا پاتې شونکي هر څه دي، دا فاني دنیا ده، دا په څه چې لانجې کوو د دې نه منې کېدل پکار دي. باقي زه په دې کلي څومره علما چې دي ځکه د دې خلکو خلک مني نو د دې علماو او د دې علماو د دې استادانو ته دا خواست کوو، دا ریکویسټ ورته کوم چې دی کم از کم خپلو محتدینو ته دا د روغې او دا د ښې لارې مسایل بیان کی او د خلکو ته دا هدایت جاری کی چې مهرباني وکړي لکه خپلو محلو کې کم از کم لانجې دا وړې وړې سیوا کیږي چې دا وړې وړې کنټرول شي نو انشاءالله غټې به الله پاک حل کړي دا کمې چې شته بلډینګ روانې دي. نو مهرباني به وي د دې علماو کرامو ټولو ته سلام هم پیش کوو او د دې خدمت توقع ته نه لرو چې د دې قوم دا خدمت وکړي. ډیره مهرباني. مینوالو مونږ سره اوسئ، مخکې به ځو یو دوه تپوسونه به مخکې کوو، مونږ سره اوسئ تاسو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ځوانه دا کوم دشمنانې او تربګینانې او دا بغض او دا کینې چې مونږ کوو دغه د مونږ دپاره فایدهمند دی او که نه د امن او د اتفاق او د اتحاد رورولۍ ضرورت نه د امن او د اتفاق او د رورولۍ ضرورت نه. دشمنانو چې کوم دشمنانو خلک غر کړل دشمني سوي دشمني خو اور ده نو خو تاسو ته پته تاسو دې ورمړی ما دې ورمړی دا خو ټول د کلي ته پته چې دشمني خو اور ده. دشمني به خو زما راشي خو بس لاړې غر شي نو دغه دشمنۍ چې دا کم اور دی د دې د مړولو سهل شته. آیا مشرانو له پکار دي د منبر چې کم خاوندان دي هغوی له پکار دي؟ بالکل بالکل پکار دي ولی چې وګرځي پکې امن راولي دغه راولي دا خو چې کم ده نو دا خو ګوره ښه ځوانان پکې ښه دغه پکې سینده ښه خبره ده. بالکل. استاد جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد جی تاسو خو په کار کې هم مصروفه یې د بجلۍ د وجې په دې باندې لږه تعدي ده خو د مونږه خاص کر دغه پښتون او دغه اورمړ قوم چې کوم دی دی له تاسو څه میسج ورکول غواړئ چې د دې دشمنو تربګینو د بغض او د کینو نه په کلاره باندې کینې څه د امن زیری ورکول غواړئ؟ نو بس امن خو ښه شی ده، دشمنۍ خو ښه شی نه ده، دا خو ټول ژوند سړي له تباه کوي، کام تباه کوي، ملک تباه کوي. او امن خو ښه شی ده، خوشحالي ده، زندګي ورسره ښه تېرېږي. ورورولي ښه شی ده، هر سړي له پکار چې لږه ګزاره وکړي نو امن به راشي. او مشرانو نه بو نه پاتې خو دا خلک خپل هم نه مني
لکه دا مشران خو ډېر محنت کوي زمونږ مشران زی وله دا نه چې چاله به لاړ نه وي خو لکه دا خپل صحیح مستقل کم دشمنان چې کم دشمنۍ چې چا دي هغه یې نه مني هغه یې غیرت راټینګ کړی او د مشرانو نه مني کونې مشران وله څو ځل لاړي مشران زمونږ ښه خلک دي هر چاله زیله یو ځل نه لس ځل لاړ دي خو لکه دی یې هم نه مني نو ښه کار دا ده چې یاره دی یې ومني نو دا به ملک به امن راشي او سکون به راشي. اسې دا په کوم کتاب باندې ثابته خبره ده دا مونږ چې دا خدای منو قرآن منو رسول منو د خدای حکم منو په خوله باندې مسلمانان هم ځانته یو د کلمې خاوندان هم ځانته دا د کوم کتاب نه ثابته خبره ده چې یو مسلمان د لګي کېږي هغه د بل مسلمان ولي نه په دغه خپلو بچو باندې رحم نه په دغه خپلو تورسرو باندې رحم دی ته څه میسج ورکول پکار دی دی دا هوش او هوس څنګه بیدارول پکار دی ماما دا راته وایه. نو بس دا خو شیطانی حرکات وي هغه ټایم غوسه سړي ته ورشي بس بیا وروستو سړی خفی خو لکه دغه ټایم بس شیطانی حرکات وي وله ورشي بس هغه کار تې وشي بیا خفی هر سړی بیا وروستو ژاړي خو مونږ خو دا وایو چې لږه سړی ګوره لکه دین ته لږ سړي مخه شي نو بیا دې څیز نه وراوړي خو لکه دین هم کمې ده مونږ کې ډېره که نه د مونځ او دس د دین کمې ده مونږ کې نو د هغې د وجې شیطاني حرکات شیطان سړي سره ډېر ملګری نو شیطان د وجې دا څیزونه سړي کې راشي دا غلطیانې ترې وشي بیا وروستو خفی نو مونږ یو چې لکه دین ته ډېره توجه دا خلکو کي نو انشاءالله چې امن به راشي مونځ او دس ته مخه وکړي دین ته مخه وکړي نو انشاءالله چې دا امن به راشي که دغه کې او د مشرانو ومني ښه خبره ده. ډېره مننه جی. بل یو کاکا مونږ سره ولاړ دی د هغه نه مونږ تپوس کوو چې د هغه ماینډس کې څه دي چې هغه مونږ سره شیر کړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم د څه دی کاکا؟ زما جی ګل احمد نوم دی جی او سکول ریټایر ټیچر یم ها او بدلته رالو تاسو راي مې زیدای نه سو ورو چې خو استاد جی تاسو کې خو به خبرې وي د مونږه د پښتون قوم چې کوم دی او خاص کر به دغه اورمړ چې کوم دی په دې کې د دشمنو تربګینو دغه کومه جراثیم چې خواره دي دا به په څه خبرې باندې ختمیږي آیا د منبر خاوندان په دې کې کردار نه ادا کوي کم مشران چې دي هغوی په دې کې کردار نه ادا کوي دا جراثیم به په څه باندې ختمیږي کاکا؟ بچی دی خو موږ د کلی مشران چې کوم دي لکه څنګه تاسو هغه ورو ویل کنه د خپله کوشش کوي باقي موږ د موجوده پولیس چې کوم نه هغه چې د چا په جګړه وشي یا دغه وشي هغه غالبا په همتانې کې دغه فیصلې کوي بار ته هغه دا کیسونه میسونه ډېر نه پرېږدي که نه او باقي چې خدای فضل وشي وزیامه چې به د خلکو کې دغه راشي اسلامي دغه راشي که نه نو خود به خود به د دشمنۍ ختم شي او دغه اسلامي یا دغه چې کوم دا پسه به دا په تبلیغ باندې ورځي یا چې دی مونږ لکه دا علما چې کوم د دې کیسه وایي مشران ممبران په دې کیسه وایي نو دی ټول چې کوم نو کې لګي خپل محنتونه کوي خو دا لکه څنګه چې ورو ویل که نه چې ټوله خبره په مدعي او مدعي باندې ده چې هغوی ومني که نه مشران دې کې هر قسم بیا چې کوم نه دغه کولی شي مداخله کولی شي خو چې نه چې یو سړی وایي چې زه نه منم نه منم نو هغه بیا لکه د پښتو دغه شیطاني حرکات چې کوم د وخت وروسته چې کوم داسې واقعېږي نو بس هغو له دې الله تعالی همت ورکړي چې د مشران ومني او مشرانو له هم چې کوم د خدای پاک دغه ورکړي چې هر قسم مشکلات تکالیف چې کوم د کلي یا په قوم باندې راځي چې هغه دغه کې ختم کړي. مینوالو کوز اورمړو ته مونږ راغلي په دې پسې چې کوم دی پارت 2 چې کوم دی هغه منظور مړ دی او پارت 3 چې کوم دی نو هغه به سرور مړ دی دغه د دشمنو کم اورونه چې دلته کې بل دي او هغه په هر علاقې کې دي هغه په هر ځای کې په پښتون قوم کې دي الله دې په خپل فضل او په خپل قدرت باندې دغه جراثیم ختم کړي او دغه اور دی الله تعالی چې کوم دی مړ کړي هغه د چا خبره چې د میږي د دشمنۍ نه دی هم الله تعالی هر سړی وساتي زنانه پکې بې عزته شي مال حال نه پکې سړی خلاص شي حالان کې په کومو خبرو باندې چې د دشمنۍ نه کېږي دغه مال حال دغه پټې جایداد پوله بوټې دا یو سیس چې کوم دی دا د هیڅ چا هم نه دي سیوای د الله نه الله دې په مونږ کې شعور بیدار کړي په ډېره مینه او په ډېر درناوي باندې ستاسو هوست دلشاد خاکسار ستاسو نه اجازت غواړي په لوی الله مو سپارم د الله په امان.